شانتی یو کس ته هغه لاړ شي خپلې ښځې سره په پهلا شپه باندې نه سلام کوي نه دوه رکعته نفل کوي ډایرکټ د انډین غانې شروع کی یا ډانس پارټي شروع کی نو تاسو یقین ساتئ چې داسې کس په زندګۍ کې به کلم سکون نه ځکه چې بنیاد یې صحیح کې نه ښودو او کله چې د یو شي بنیاد صحیح نه ښودلی نو د هغه عمارت هم هغه باندې یو ښه تعمیر هم نه کېږي او بیا کلم د خیر توقع مه ساته نو ټولو پهلا احسن طریقه دا ده چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یہ روایت ته بیانو حضرت شقیر رحمت الله علیه فرمایي ډیر خوبصورت فائدہ من روایت ته خصوصا هغه خلکو لپاره کم چې ځوانان دی وادي نه ده شوی واده بکای حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خاطر یو کس راله او وی فرمایل حضرت زمانه نوې رشتہ شوی ده یعنی وادي نو شوی صرف رشتہ شوی و منګنی شوی و نو دای ویل حضرت عبد الله بن مسعود ته ماته د دې خبرې ډر دی ماته خوف ته د دې خبرې چې چیرته زما خزه مال نفرت ونه کی ځکه چې د خزي او خاون په پهله ملاقات کې طبیعت ونه لګي نو به ټول ژوندۍ مشکلات به همیشه د کټن مراحل سره سامنا وي نو په پهلا شپه باندې د خزي او د خاون طبيعت ملاویدل ډېر ضروری دي او دا به ال کېږي کله چې انسان په خپل رشتہ دارو کې د نوادو کی دغه شانتي قرآن او سنت مطابق کار وکي نو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې محبت پزلونو کې دنه اچول ذات الله تعالی ده یعنی پزدونو کې دنه محبت الله تعالی اچي او نفرتونه د شیطان تر طرف هي نو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل فاذا اتتك فمرها وراءك صلتين چې ته دوه رکعات نفل وکي اوس په دیس کې دوه روایت دي چې د خزو خاون به یوځي ودرېږي یا بیل ودرېږي او دوه جایز دي نو اول با چې کمرې ته ورشي سلام به وکي ته شانتي دوه رکعات نفل به وکي دې سبا الله تعالی د خزي او د خاون په ځلونو کې د محبت واچي او په دې کې بدن یو قوت پیدا کی په دې دوه رکعات نفلونو کې په دې سلام کې و سوال دا دی چې د همبسري او د جما طریقه صدا اسلامي یو روایت ته مخکې بچی کله مخکې زمانہ کې به يهودینو کار کاوه د خپل خزي سره نو هغه به دي شا طرفنا کار کاو مخامخ طرف ته کار نه کاو او دا هغه دا ویلو چې کم کس ته مخ کی طرف نه کار کوي جما کوي کورواله کوي د سره اولاد صحیح نه پیدا کیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل او په قران مجید کې الله تعالی فرمایي فاتوا حرثکم ان شئتم چې دا تاسو کہتے نه دي دا تاسو فصل له تاسو څنګه غواړئ هغه تر پتا سو بيستري شي کوله نو دا هغه يهوديانو چې کوم اقوال او قول هغه تردید وشو د آیت سره یعنی انسان دغه خپل خزي سره کورواله کوي د شاته طرف شي کوله خو محل او مخرج به مخ کې شرمګایي شاته هم بيستري کول دا حرام دي نو محل چې دی هغه مخ کې طرف دی نور په ولاړه ناستا هر طرفه ته هر څنګه جماشي کوله او دې سره سره پنځه شي نه د سیدی چې پاغه کې دنه د خزي سره جما نشي کولای هم بيسري سره نشي کولای نمبر 1 په حالت احرام کې د خزي سره جما نشي کولای هم بيسري نشي کولای نمبر 2 پر رمضان کې پروژه کې د خزي سره هم بيسري کول دا حرام دي او دغه شانتي د هیڅ پروژو کې کله چې خزي باندې بیماری راځي ماهواري راځي میش کې دنه هغه درمیان د خزي سره هم بيسري نشي کولای او دغه شانتي په حالت نفاس کې کله چې دی خزي او معصوم وشي بچي وشي نو د هغه نه بعد د خزي سره جما نشي کولای کله چې هغه اینه پاک شي به هغه نه بعد هم بيسري کول جایز او حلال دي زمونږ اکثر خلک دسي چې نن سبا په دغه ورځو کې د شاته طرفه جما کول کوشش کوي ماته ملګری ویل په دې باندې رښتینی واچوا
نو دا ډېره انتهایی کبیره ګناه ده. ځکه چې الله تعالی محل او مخرج مخکې ښودی دی. قرآن مجید کې په 2 سپاره کې سورۃ البقره آیات ده فأتوا حرثکم أنى شئتم. څنګه چې یو انسان په پټي کې دننه یو دانه واچي او دغه شانتي دغه سره پورا یو پوده ودرېږي، دغه شانتي الله تعالی دې سره تشبیه ورکړې ده چې انسان دا فصل دی کهتی ده. د نکاح او د شادي مقصد چې دی هغه در اصل نسل بقا ده، د انسانیت بقا ده. حضرت آدم علیه السلام نکاح کړی و او به وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حضرت آدم علیه السلام د بای پسلینا الله تعالی حضرت حوا علیه السلام پیدا کړله او دغه شانتي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او به دا غره مخکي دا تسلسل اوسه پوری شروع ده. نو د جما او د همبسری چې کوم اصل محل له هغه مخکې